ولګېدو، نقصان وشو. تقریبا څومره نقصان به شوي؟ یعنې یو 6 لکو تاوان به شوی وي. اوه کمبلې وې هغه پکې سوځي دي، 3 بکسونه کپړو ډک وو، المارۍ ډکې وې، ټولې بس کپړې مپړې ټولې ایره ایره شوې. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نام د الله چې بخونکو مهربان دی. ګرانو کتونکو دا مهال موجود یم ریګي کې، ریګي پېښور کې، او بیا را سره خوا کې ناست نوي جان ماما. کتونکو د ده د کرکرۍ دکان و، اور چې واده به یا به ښه بده راغله نو هر څوک به ورله راتله او دغه کرکرۍ سامان به یې ترې وړو. نن نوي جان ماما باندې غم دی، نن نوي جان ماما باندې فریاد دی، او نن د نوي جان ماما په سترګو کې جړا ده. کتونکو د ده کهاني ډېره غټه ده. د ده په کور باندې هور ولګېدو، دا دویم ځل دی چې هور لګي. مکمل هر څه ورسوځېده، کور یې مکمل ورسوځېدو، او بیا نه د تپوس چا کړی نه د پوښتنه چا کړې ده. تاوان ډېر زیات د دو شو. د خپل دکان خرڅ کړو، قرضدار یې کړو، هغې کې پیسې ورکړې. کتونکو دا د ژوند یو لوبه ده چې روانه ده، دا د ژوند یو مقابله ده چې روانه ده. په کور یې هور ولګېدو یو ځل، دا دویم ځل دی چې بیا ولګېدو. نوي جان ماما یو جهان مننه، الله دې سپارمه. خدمت یې هم کړی، دا یو خدمت و چې په لوسۍ بازار کې دی، یو غټ دکان و، هر چاته به دې غورې ورکولې، خوشحالي به راغی یا به غم راغو، هغې دپاره به تا د کراکرۍ سامان ورکولو. نوي جان ماما باندې نن غم دی. چا تپوس پوښتنه کړې ده؟ نه جي تپوس خو چا نه یې کړې تر اوسه پورې، تر اوسه چا غږ هم نه دی کړی، حساب یې نه وي څه چل دی. څوک نشته تپوس پوښتنه؟ والله که تر اوسه چا تپوس کړی دی، تر اوسه پورې چا تپوس نه دی کړی چې څه حساب دی څه نه دی. نوي جان ماما ژوند تېروي ریګي کې، او ریګي کې خو بیا ماشاءالله ډېر تکړه خلک دي. دې خوا که وګورې MNA هم شته، MPA هم شته، ناظم هم شته، ښه نه ښه سربراح هم شته. څوک داسې نه دي راغلي چې نوي جان ماما ژوند دې کتلي؟ نه نه څوک هم تر اوسه نه راغلي، چا تپوس هم نه کړی څه حساب دی څه نه دی. بس الله دې رحم وکړي. بس د نوي جان ماما په کور باندې هور لګېدو. د څه د وجې دا هور لګېدو؟ دا بجلی نه لګېدو. زه مازدیګر مانځل لاړم او زرانم کور نه وي چې کور د معمول نه واپس کور ته راغلم، بس هر څه ایره ایره وو، څه نو بس یو څو خدمتګار پکې غریبانه لګیا وو، ځان یې ښه دغه کړی وو، نو ډېره منډې وال، الله یې ولا اجر ورکړي. خو نن سبا بس حالات ډېر ګډوډ دي. نقصان څومره شوی دی؟ یاره ډېر زیات شوی دی. ایسي پکې سوځي، فرش پکې سوځېدی دی، اوه کمبلې وې هغه پکې سوځي دي، 3 بکسونه کپړو ډک وو، المارۍ ډکې وې، ټولې بس کپړې مپړې ټولې ایره ایره شوې، هر څه ایره ایره شو. هور ولګېدو، نقصان وشو. تقریبا څومره نقصان به شوي؟ یعنې یو 6 لکو تاوان به شوی وي. 6-7 لک روپۍ. دکان دی په لوسۍ بازار کې، کراکرۍ دکان دی، دکان څه حساب دی؟ دکان کې خرڅ شوی دی؟ دکان مې خرڅ کړی دی. زه بیمار شوی وم 2018 کې فروری کې، نو ما بیا دغه کو داخلي کوم چې داخلي کوم نو هغې پیسې ډېرې زیاتې لګېدې، نو بس د هغې لپاره ما قرضونه مرضونه تقریبا 9 لک روپۍ قرض مې کړی و، نو بیا په 9 لک روپۍ ما دکان ټول ورکړو مکمل، بیا بعد لکه ټول مکمل دکان په 9 لک ورکړو، بس قرضونه مرضونه مې خلاص کړو. بس بیا وخت دغه کېدو، بس خدای دې رحم وکړي. بس بیا اوس روزګار هم نشته دی، معامله ډېره ګډوډه ده. بس الله خپل رحم و کرم وکړي. امین. نو بس نن سبا ژوند څنګه تېرېږي؟ وخت څنګه روان دی؟ وخت بس مړه تېرو، خدای دې رحم وکړي. خو بس حالات ډېر ګډوډ دي. چاته لاس نیولی شوی؟ چاته لاس دې نیولی دی چې یاره زما په کور هور لګېدی دی؟ چاته مې غږ هم نه دی کړی، تر اوسه مې چاته غږ هم نه دی کړی، خو یو نیم کال شو، نو خدای کو ډېر ګډوډ حالات و. زه دې ولې روغوښتم؟ ولې مجبوره شو چې د کیمرې مخ ته؟ بس والله څوک د مجبورۍ نه هم ته روغوښتې چې څوک مدد وکړي نو ښه به یو که نه، بس هم ژوند یې تېرو به نو. و بالبچ مې دی، بل ډسیبل سرټیفیکیټ مې هم تیار کړی دی، شناختي کارت مې هم تیار کړی دی. حکومت ته مې اپیل دی چې خیر دی روزګار مسلې نو خیر دی موږ ته یې لږ معمولي دغه راکړي، نو موږ ګزاره کوو. نو څه به تعلیم شته، ایجوکیشن شته؟ 10م پاس یم. 10م پاس. قدرمندو دا ډسیبل په یو خوا باندې معذور هم دی، 10م پاس هم دی، خو بس قسمت داسې دی چې قسمت ډېر خراب دی، ډېر خراب دی. جی بالکل ډېر خراب. خوشحالي نشته، بس غمونه دي، خدای دې رحم وکړي. بس ټول غمونه دي. ژوند کې څه مطلب انسان دی که نه، ژوند کې د زړه سکون راشي. سکون خو نشته، خیر بس آرام او سکون ښه تښتېدلی دی. د څه د وجې دا تښتېدلی؟ د غریبۍ د لاسه ولار څه تښتېدي، او بیا بل خوا ګراني هم ډېره زیاته ګراني. الله یې رحم وکړي. څومره ټایم وشي چې کور کې
یار یو نیم کال څه کم 2 کالو شو زه کور کې یم بس دا بچی خو غواړي که نه ګېډه ده که نه دا خو سمار نه دی چې خورې به وخوري انسان دی انسان غواړي دا کومه پیدا کې والله بس کله څوک دغه وګڼو خو بس اوس تر اوسه پورې 3.5 لک روپۍ قرضدار مې کړی دی 3.5 لک روپۍ یو نیم کال کې ما 3.5 لک روپۍ قرض کړی دی هغه هم باید جان زور ته هم صبر وکړي چل به وکړو خدای دې رحم وکړي بس څه چل به وکړو څه چل به کوو نو بس خدای دې رحم وکړي چې څه الله ته منظور یې هغه بس هم کېږي نو تپوس خو هسې هم څوک نشته پوښتنه خو نه نه څوک هم نشته تپوس والا څوک هم نشته الله دې رحم وکړي یو واحد مور او پلار چې به بچي خیال ساتي بالکل بالکل ګرانو کتونکو دغه وړه غوندې سټوري مې درته وکړه نوي جان ماما چې کراکرۍ دکان به و او ډېر ښایسته وخت تېر کړی دی یاره ما چې نن دا کیمره کلو کو دا مایک مې راواغېست نو د ما سره ډېر ښه وخت تېر کړی دی دنه څوک هم نه دي خفه شوي او نه د څوک خفګان ته پرېښي دي ډېر زیات خفه شوم چې نوي جان ماما راته چې یاره په کور مې هور لګېدی یو ځل ولګېدو او خو مونږ څه ناسه چل وکړو دا دویم ځل راغو دی هور ډېر زیات خراب نو قدرمندو نوي جان ماما به درته موبایل نمبر خپله ووایي که ستاسو وس مطابق سم کېږي یو خوا ډسیبل ژوند تېروي یو خوا ورته بچي دي ګېډه ده او بل خوا دغسې ژوند تېروي نو سختي ډېره ده تاسو خپل موبایل نمبر ووایئ 0300 952 99 0300 952 99 90 دا ایزی پیسه دغه دی ایزه پیسه اکاؤنٹ نمبر دی نه جاز کیش دی جاز کیش ګرانو کتونکو دغه کم نمبر چې چلیږي دا د نوي جان ماما نمبر دی جیس کیش اکاؤنٹ نمبر دی قدرمندو ما ډېر زیات پروګرامونه کړي دی کې بیا څه خلک دغه خبره پکې هم میشن کم نوي جان ماما ډېر خلک به تا ته کالونه کوي چې یاره زه کاشف علي یم ما ته پیسې را سینډ کړه زه به درله یو ډبل درکړم یا به درله زه دومره وکړم دا غلطې خبرې دي ډېر خلک به وایي چې یاره پروګرام دی دلته پروګرام مونږ درله دومره پیسې در سینډ کوو ما ته ایزه پیسه اکاؤنټ باندې دومره پیسې سینډ کړه چاته پیسې میسې نه سینډ کوي صحیح ده چې څوک در سره مرسته او تعاون کوي تا نه به شناختي کارډ غواړي تا ته به ډارک وي چې اکاؤنټ ته درغلي خو ډېر بې خونده خلک شته نن سبا چې ډېر بې خونده خلک شته چې هغې خلکو ته کالونه وکړي چې دومره پیسې را سینډ کوي نو دغه فیک دي دغه یو ډرامه ده دغه خلکو نه ځان وساتئ که څوک هم مرسته او تعاون کول غواړي نو د کم نمبر دی دا نوي جان ماما نمبر دی د سره مرسته او تعاون وکړي هغه خلکو ته هم ریکویسټ کوم چې یاره د غریبانانو د بېوسو ازار مه اخلئ چې دا کم خلک ورته وایي چې یاره کاشف یم او یا زه یو NGO والا یم یا زه یو ادارې والا یم نو زه درله پیسې درکړم دغه نه ما ته دومره را سینډ کړه دغه فیک دی چې کم کانټیکټ نمبر دی دا نوي جان ماما نمبر دی که د ستاسو څه وس مطابق کېږي نوي جان ماما سره وکړي یو خوا په باندې ډسیبل بل خوا ورته بال بچ دی او بل خوا بیا په کور باندې هور لګې دی نو څوک د تپوس پوښتنې نشته ګرانو کتونکو ریګوال ډېر تکړه خلک دي پښتانه خلک دي زه پې فخر ویاړ کوم الله دې راته خوشحاله او کامیاب ساتي زما مکمل خلیل تکړه خلک دي پښتانه خلک دي الله دې ټول خاط خوشحاله کامیاب ساتي کم کانټیکټ نمبر دی په دې باندې رابطه وساتي او نوي جان ماما سره 100 روپۍ مرسته او تعاون وکړئ ګرانو کتونکو نوي جان ماما دغه وړه لور را سره هم ده بچی ته څنګه خبر لا سره وکړه که نه دا هم دې زوی دی که نه مه کوه قربان دا څه خورې ګندې وړه بچي دا واړه بچي دي بس پالل غواړي ګېډه ده غواړي هر څه غواړي کېږي به انشاءالله قدرمند وکړي مرسته او تعاون دغه واړه بچي او دغه ډسیبل نوید خان ماما مې درته کېښود